څوارو ورونو ندیم خان شینواري سره راغلي څومره چې زموږ انصارونه دي، علما دي، مشران دي، ځوانان دي، زموږ مهاجرینو مشران ځوانان ټولو ته په جمع السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته پته ده چې موږ نن په یو داسې کار باندې سره راټول شوي چې الله تعالی موږ ته په قرآن کې امر کړی دی. ځکه موږ ته الله تعالی په قرآن کې فرمایلي دي فاصلحوا بین اخویکم، تاسو د دوه مسلمانانو ورونو په منځ کې صلح وکړئ. امر بالمعروف و نهی عن المنکر همدغه دی چې مطلب یو چاته یو څوک د بدۍ نه خلاص کړي. نن چې دا کوم مسله کې موږ راټول شوي د یو مهاجر ورور چې هغه مقتول دی، مړ شوی دی، قتل شوی په غلطۍ کې د یو انصار ورور نه، د انصارو او د مهاجرینو په منځ کې که موږ د نن نه 1400 کاله مخکې تاریخ ته لاړ شو، نو کله چې د میراث آیاتونه نه نازل شوي، نو د انصارو میراث چې و هغه به مهاجرینو ته ورکول کېده او د مهاجرینو به انصارو ته ورکول کېده. دومره مینه د هغوی په منځ کې وه. ته خبره لاړه. نو مطلب نه دا ده چې موږ 45 کاله مخکې پاکستان ته هجرت کوو چې زموږ ورونه دي، حکومت ته موږ ته یې ډېره مینه راکړې ده. دا کومو ځمکو باندې چې موږ دا حالات چې کوم راځي دلته مرګونه دا یا د ناپوهتیا نه را د ټول خلک د بدیو نه وساتي. ندیم شینواری دلته ناست دی، نور ورونه د بدیو نه وساتي. خو چا چې بدي لیدلې ده هغو د بدۍ نه کولو دپاره کېدای شي نفلونه کوي چې یالله بدي چې دی نوم یې چې بد دی، بد باندې ګوره د خوله بندېږي، بد بس بند شي، او ښه باندې چې څومره یې ژبه او شونډې ورباندې نه بندېږي، چې څومره کولی شي الله تعالی ورباندې خوشحالېږي. آیاتونه مې ولوسته، دې به وروسته دغه وکړم. صرف دا یوه خبره کومه چې ما چې کوم حدیث مبارک ولوسته، لا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو د تاسو نه شپونکی دی او هر شپونکي نه به د خپلې رمې پوښتنه کېږي چې دا در لیوانو نه خوري، یا د چا پټي ته ورګډ نه شي، یا د چا حریم ته ورګډ نه شي. په دې خاطر موږ هر یو د کور مشر باندې د خپل د کور د ځوانانو ساتنه فرض ده چې خپل ځوانانو ته نصیحت وکړو، د کلي باندې د کلي مشر باندې د کلي د ځوانانو، د ولس باندې د ولس، او ملک باندې د ملک. Casemera pasó la gaga duchi shi di mama تو ډیر مخکې ته مدني فعال دا اوس پر خپل هغه پته نه و چې هغه خو په حج کې غټ شیطان څه وی چې په پې لګي دی ولی هغه بس انا قلت لك صدقنا الشرطه وزیرته ندیم شینواری وزیرته چې هغه پلار سره مشوره وکړه، نو پلار یې موږ ته ویل چې تاسو لاړ شئ د کوم افغانان دي تاسو پیژنئ، دو معلومات وکړئ سره دا څنګه مسله وه. نو موږ سره رالو، دو کومه واقعه موږ تپوس وکړو، نو دو خپله هېڅ قسم بدي تنازع چا سره نشته، خو د هغې د باوجود هم ندیم شینواري بیا دو ته خپله رالو، دوه درې جرګې ورته راولېږلې چې موږ تاسو سره څه تنازع شته او نه څه زور نه پرېشر شته، تاسو خپل قوم قبیله راټوله کړئ چې څه د پښتو او د شریعت اصول مو هغې ته تاسو سره ناست یو. نو بیا دونه ټیم واخیستو، هغې نه بعد بیا موږ جرګې مشران دو ته چې کوم رالو، کوم چې د افغانیت کې خپله د پښتو جرګه ده هغې ته دو سره موږ کېناستو. خو دغه چې چا نه مړی شوی دا هم ډېر یقیناً ښه خلک دي، ځکه پښتانه خلک دي چې دو دا فرق ونه کړو چې دا پاکستاني دي دا افغاني دي، موږ ټول افغانان یو، پښتانه یو، خو صرف د جغرافیه خبرې دي چې هغه افغانستان جغرافیه بدله او د پاکستان بدله ده، نور مو دود دستور قوم قبیله هر یو شی دی. او یقیناً زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې دا خبره ډېره اوږده لنډه او ډېره کم وخت کې راټوله شوه، د دوو مسلمانانو اتفاق پرې رالو، مسله یې خلاصه شوه. په دې کې زه خصوصاً د ندیم شینواري او د دام واجي صاحب او د جاوید او ملک مجاهد او ملک اول خان صاحب او د راغلو څومره مېلمنو دي چې موږ سره هلې ځلې کړي، د دوی شکریا ادا کوم. واحد پکواړ کې دا ندیم شینواري دي چې دوی ته څومره افغانان لاړ دي، څومره مسلې شوي دي، هغه هغه مسله خپل مسله ګڼلې، ځکه چې دوی اصل نه د افغانستان دي، افغانستان شینواري دي، او د شینوارو او د دلته چې څومره نور قومونه دي دود دستور کې دومره فرق نشته. نو موږ دې نه ډېر زیات متاثر یو، شکرګزار یو، او الله دې وکړي چې داسې د هر افغاني غم لکه څنګه چې دې کې دا خپل غم یې وګڼلو او رالو موږ سره هر قسم تعاون ته غاړه کېښوده،
آینده دپاره موږ دونه دا هیله لرو چې دلته څومره افغانان ورغلي که دلته موږ ته د ځمکو مسلې جوړې شوي نورې مسلې جوړې شوي موږ دو ته لاړو خو دو د افغانانو درد خپل درد ګڼلی او هغه غم کې دو موږ سره پوره حصه اخیستې ده.